دا کومه چې د هغو خلکو هغه اواز چې دی هغه موږ حق جوړېږي چې موږ یې مخکې ورسوو. نن ورسیز پاکستان چې کوم خلک په بهر یورپي ملکونو کې دی، خصوصا په امارات کې دی، هلته 10 تنه 20 تنه په یو دیره کې اوسي، په یو دیره کې د هغو سره یو یا 2 مړی پروت دي. زموږ پراپر په خوازخیل تحصیل کې تقریبا 3 تنه هلته وفات شوي دي چې په هغې کې یو هلته سپارلی دی، 2 یې نه دي راوړي، د واورې ګټ راوړي، هغه په هغې له پاسه باندې ږدي. د عربو اماراتو سره چې کوم پرجونه دي د مور د لاشه په هغې کې د هغې ځای نشته. دا ډېر یو غټ موږ ته افسوس دی. زموږ د پاکستان حکومت نه ګیله نه ده، زموږ د پاکستان د حکومت سره د ورسیز پاکستان دغه مسافر ورونو چې د نن په کرنسۍ کې په خزانه کې د پاکستان ډېر زیات امداد او کومک ته هغه خلکو دی چې د ډالرو ریالونو په شکل باندې هغه دې ملک ته پیسې راوړي، خپل خاندان نه ترې خرچه ورکوي. دا ملک چې دی نن خزانه چې ده څو چنده د هغو مزدورانو د هغه مسافر ورونو په ښېګړه باندې د ریال او ډالر چې دی دا وزن خیږي او کوزیږي. موږ نه راوړو، هغه خلک یې راوړي. هغو له توجه پکار ده، داسې حکومت دی چې هغو له خصوصي توجه ورکړی وی او هغه سفیران چې دي په ورن طور باندې هغه استعفا کړی وی او موږ به انشاءالله په اسامبلۍ کې پاڅو. دا د بجټ اجلاس دی چې دغه سفیران چې تا هلته کېنولي دي او تنخوا ورکړې، دغه قومه دغه مسافرو ورسیز پاکستان د هغو خدمت ونه کړو، هغه ورته پیش نه شو، د بیمارو د مړي تپوس یې ونه کړو، هغه تنخوا علي دا موږ ته نامنظور دی. او نوی سفیر ولیږه چې دغه مسافر ورونو خدمت وکړي او هغې له خصوصي پرواز ولیږي. باچا خان انټرنیشنل دی، اوس یې بله ورځ کولاو کړ، که د اسلام آباد ایرپورټ دی خصوصي تیارې ولیږي. هغه وروڼو ته تکلیف دی، هغه دې ملک ته چې واپس راوړي په خیریت سره. او زمونږ علی شاه خان ووي کوم یو ورور وي چې د هغې دپاره قرنطیریا کې د هغې دپاره د وخت ټیم ورکولو ځای بېشکه زمونږ امتیاز شتل دی، زما په نوم باندې 2-3 کمرې دي، د هغې هغه پیمنټ چې دی زه کومه. داسې بل امپیا دی زمونږ د علاقې، بل امپیا کې دا ټول امپیاګان چې دي دا د دې صوبې دي، هغه ځای به ورته موږ وقف کړو چې د څو پورې دا بیماري د مسافر راځي موږ به بل ځای هغه شپې له ځو خپل ټیم به پاس کوو. ځای له سرکار سره کلی موږ به لا خپل ورکوو، خو جهازونه پروازونه دې ولېږي دغه چې کوم ورسیز پاکستاني دي هغه دې خاورې ته واپس راوړي. دویمه زه خو افسوس سره وایم چې نن دا تاسو معززین لیډرشپ قیادت ته ټولو پالټو راټول شوي، د هغه ورځ په کار وه انتظامي امورو له کله چې دا وبا مرض دې ملک ته راته چې هغه دا کېنولی وی د دوی نه یو تجویز اخیستی وی، یو مشوره یې اخیستې وی. زما د انتظامي امورو نه ډېره ګیله شکوله او انشاءالله هغه به په پلور باندې په هغې زه سوال چوتومه چې دې ډي سي سواته او هر تحصیل کې چې مجسریت دی هغه 2 تنه نه دي راوستي چې کېنولي دي چې دا یو وبا آفت راغلی، ته د قوم نماینده یې، ته د قوم مشر یې، ستا په شا باندې کم از کم په کور کې 50-60 کسان دي، نفر دی، ستا نه هم یو مشوره نه وه چې په دې کې موږ څه چل وکړو. نو دا ټول خلک یې نظر انداز کړی دی. پکار دی چې د دوی نه مشوره اخیستې وی دې خلکو په وبا برعکس کې د روکتام چې دی کردار بغیر د سرکار د پالټو نه علاوه د سرکار د حکم نه علاوه د قرباني ورکړه او هر یو حکم د انتظامي چې دی هغه ځان ته منظور کو او دا د کرونا د روکتام دپاره د ټولو خلکو خپل کردار بغیر د حکم نه سرکار ادا کړی دی. دا انتظامي له پکارو چې دا خلک په اعتماد کې اخیستی وی، دا خلک یو په اعتماد کې نه دی اخیستی، چاته وایي لاک ډاون دی راځه جیل له، چاته وایي دا په دا باندې پرچه ده. دا قوم چې دی د دې په شا دا خلک ولاړ دی، د دې خلکو خبره خاوري، ستا د سرکار خبره د قانون خبره ده، د ورورولۍ او د عزیزولۍ خبره. په دې باندې به موږ باندې دا بوج کم راغلی، دا کرونا وه په سوات کې کمه راغلوه، مشوره ونه شوه، دا یې سنګینه غلطي کړله. هر یو خبره چې راځي انتظامي امور له پکار ده چې د دې قوم مشرانو سره که سیاسي دي او که غیر سیاسي دي خو چې د هغو سره مشوره وکړي چې الله تعالی به موږ څنګه په دې کار کې کامیابی. زه خو افسوس سره وایم چې نن په دې ملک کې کوم حالات دی د کرونا په باره کې د هغې نن په هسپتال کې بیمار پروت دي، یو خپل ورور عزیز بچی ویشي وایي ته ورته نږدې مه راځه، یاره وروره ستا سره سکرین نشته بهر ټي وي ولګوه چې دا سړی ستا نه مطمئن شي چې او د له ډاکټر ځي
دله اوبه ځي دله خوراک ځي نه د یو واټ په مخ کې سکرین نشته چې هغه بیمار سړي ته خپل ښکاري ستا د طرفه دغه بیمار خاندان له دغه بچي له کټس نشته چې هغه وردي واغوندي او لاړ شي د خپل پلار ته ودرېږي هغه له اوبه ورکړي یا د هغه بیمارۍ تپوس یې وکړي دا افسوس سره موږ دا وایو چې پوري طور باندې حکومت دې دغه زر ته زره په هسپتالونو کې فراهم کړي سکرین دې فراهم کړي چې بل یو سړی هم په هغه هسپتال کې د خپل مریض د سوات اینی او دا کټس دې فراهم کړي چې دغه بچی ځي او هغه له خدمت کوي نن په دې ملک چې کوم حالات دی په ټوریزم په سطح باندې په زرعي سطح باندې په نورو داسې مسایلو باندې په هغې افسوس سره وایي چې وزیر اعلی زمونږ د خیبر پښتونخوا د سوات دی وزیر اعلی نه علاوه مرکزي حکومت ته یو پښتنو راغلی اکه سپیکر دی که مرکزي پرویز خټک دی که مراد سعید دی که بلې دی که د ګوهر ایوب هغه زوی عمر ایوبي دی دا ټول پښتانه دي خو افسوس دی چې د دونه لاوار ولې خطا شوی دی دا د دې قام ښېګڼې او خدمت ته ولې نه ودرېږي دا د دې علاقې ترقۍ ته ولې نه ودرېږي نن سیټي منګوره چې دی دا زموږ ګیټ وی دی د ډسټرکټ شنډلي او د سوات 6 کیلومتر دا د سعودي عرب پیسې وي 6 کیلومتر چې دا ډراپ کو مراد سعید ډېر غټ افسوس ته زموږ پښتانه ډېره غټه تمه وه وزیر اعلی له پکار دی چې پوري طور په دې نوټس والي چې دا برجونه پلونه چې دي دا 6 کیلومتره پیزاګټ روډ چې دی چې پوري طور باندې دا کار روان شي اومن یونیورسټي هغه په سوات کې منظوره وه دا څونه وخت یې وشو دی جون کې کاغې له صوبې ځمکه ورنکړه نه هغه ته لیپس کېږي واپس کېږي په جیل باندې څه وخت له کار روان دی پیسې نشته کرنسي نه ورکوي چې زر ته زره دا خلک په سهولت چې دا ډګر ته ځي او دا ځي دې مرګري ته ځي نو موږ ته په دې خبرو باندې ډېر زیات افسوس دی د سوات یونیورسټي چې دا 30 लाख روپۍ ماهانه د هغه ویسې ورکوي کرایي او هغه د ان پي د ورځو هغه یونیورسټي هغه شروع دا ګېټې ولاړ دی افسوس خبره ده د هغې یو کمیټي را سینیټ ورته وایي د نننۍ ورځې د سینیټ هغه میټینګ نه کېږي که څوک د هغې خبره کوي چې وایي راشي چې کلاسپور ته لاله وکار کړم هغه میټینګ بیا پوسپون شي د ګورنر سره اختیار ووي وزیر اعلی له اختیار راځي ماشومان ځای په ځای در په در ګرځي زموږ د یو ورور عزیز پکې ووي چې په انټرنیټ په ذریعه باندې د لیپټاپ په ذریعه باندې به سبق وایي افسوس دی چې موږ نن حکمرانان ناست دي که زما وزیر اعلی دی او که زما د دې سوات وزیران دي هغو ته ښه پته دی چې زموږ په دیهاتي علاقو کې لیپټاپ کم دی او د انټرنیټ سیسټم کم دی دا یو مذاق یو ډرامه په دې قوم پورې جوړول نه غواړي په څه طریقه چې دا حکومت هغه طرف ته د قام ته سهولت رسولی شي په هغه طریقه باندې دې قوم ته سهولت ورسوي د دې میټینګ د راتلو زه ډېره زیات شکرګزار یم کله چې تاسو ټولې پارټۍ څه یو کمیټي جوړه شي کوم ځای کې میټینګ کوئ زمونږ معزز سابقه ایم پی ایس امین ووی کله چې ستاسو دغه ورځ تاسو مقرر کړې ده هر میدان له به انشاءالله موږ درځو د دې قام د دې خاورې اواز چې نن تاسو راپاڅېدئ بغیر د حکومتي اهلکارو نه او حکومت په غوږونو کې دا خبره نه باسئ چې ستا کې دا غلطي ده دا وکړه که دا یې ونه کړه په صوبه کې به اواز وکړو او ډایرکټ په مرکز ته ځو په کوم ځای چې عمران خان تر نه کړ و په هغه ځای به کینو ټولې پارټۍ او د خپل ورسیز پاکستان اواز به چاته وسلام